أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما هم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذا انتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 168 دین وړاندې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د یهودو د هغه خباستونه ذکر کړل او وروسته پسې دا ذکر کو چې الله پاک جل شانه د دې باندې به خامخا تر قیامت پورې څوک نه څوک مسلط کړي چې هغه به دې ته عذابونه رسي تکلیفونه به ورته رسي کو چېرې دې د الله جل جلاله د احکاماتو پابندي وکړله تورات خپل اومنو په آخري پیغمبر ایمان راوړو نو بیا به الله پاک جل شانه انه لغفور الرحیم بهونکې مهربان دی دغه عذاب نه بدی بچ شي او ګجردي په آخر زمانه په پیغمبر ایمان را نوړو الله سره تعلق جوړ کو دک شان سرکشي کولا جو ان ربک لسریع العقاب بیا الله پاک جل شانه زرع عذاب ورکون کې دی او دی باندې بیا سوق نه سوق مسلط وي چې دی ته به هغه د وجنه تکلیفونه رسي اوس دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك دې یو عذاب پدیدا دي چې الله فرمایي چې وقطعناهم او مون جدا جدا کړ دوی لرا فل ارض بزمګه کې اممن ټوکړي ټوکړي دې جدا جدا او ټوکړي ټوکړي کړ مونږه دې کې اتفاق نشته دی اتفاق د دې ختم شوی دا په دې باندې یو قسم عذاب دی په يهود باندې منهم الصالحون بعضی د دوی نه کوم دي نیکانو ومنهم دون ذلك او بعضی د دوی نه د دینه علاوه یې بدان نو ډیر کم چې کوم دی هغه پکې نیکانو لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه کعب احبار رحمت الله علیه دا رنګ چن کسان دا د يهوديانو نه د سوجي ایمان راوړي دي او نور ایمان څنګه نه راوړي چې زړه کې عزت حسد وبګي وبلوناهم او الله فرمایي مون امتحان وکړو د دوی بالحسنات په خوشایو کې وسیئات او په تکلیفونو کې نو خوشایو کې ولهم الله جل شانه دی اسماعیل او په تکلیفونو کې اسماعیل چې په خوشالو کې دی سر د خپل محسن او د خپل منعم دغه د احسانات او شکریا ادا کی هغه طرف ته رجوع کی او دغه رنګ تکلیفونه په دې وجه نه راوستل چې دی ته الله خپل خالق مالک طرف ته رجوع وکي او دوی الله طرف ته روان شي د دې وجه نه به الله پاک خوشاله عمر واستل هغه امتحان واغس او په تکالیفو کې به امتحان واغس د دې نه مخکې به امتحان وکړو چې بچیان به ورله چې کوم دی حلال اول او د فرعون ټول غلامان کوم سخت کارونه چې هغه به د بنی اسرائیل نه اغستل
نو هغه امتحان وبي او بیا چې کله الله پاک د فرعون د غلامین آزاد کړل من او سلوی ورله ورکړه چینی ورله ورکړي وادي دیه کې سلويخ کاله دی چې کوم ماشوم به پیدا کېدو جامې به سره پیدا کېدلې دغه رنګ د شپې لپاره الله پاک یو راډ مقرر کو د سوري لپاره او چې کوم دی وریځ رااله د خوراک لپاره من او سلوا دا به چې کوم دی استعمالول د خوشحالو کې هم الله ازمایل نو دواړه قسمه امتحانات به الله وکړل د دې لپاره لعلهم يرجعون د لپاره دی چې دی الله طرف ته رجوع فخلف راغل من بعدهم رسل د دوینا خلف ناکار نایبان یو خلف تی یو خلف تی یو سلف تی یو سلف تی نو خلف دا چې کوم دی مخکې چې کوم نیکان خلق تیر شي هغې ته ویلی شي خلف د لام په فتحې سره په لام باندې دا زور شي خلف نو چې کله خلف شي نو دینه مخکنی نیکان خلق مرادي او چې خلف شي نو بیا د چې کوم دی بدان خلق را مراد وي او خلف چې خلف شي خلف د لام په فتحې سره نو د دین وروستو نیک خلق مرادي شي وروستنی کوم نیکان خلق دي مرادي او نه چې خلف شي نو وروستنی ناکاره خلق ته مرادي او چې سلف شي سلف د لام په فتحې سره نو دینه مخکنی چې کوم تیر شوی نیکان خلق هغه ته مرادي او چې سلب شي چې مخکنی کوم بدن خلقي هغه ته مرادي نو فخلف من بعدهم پسرال رسل د دوینا د دې نیکانو خلقونه خلف ناکار نایبان د دوی ناکار نایبان رااله د مخکې چې کوم تیر شوی دي خو بعضی چې کوم نیکانو لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه شه او دا رسل چې کوم رااله نو دا ناکار نایبان ناکار چې کوم دي خلیفګانو ورثل کتابه دی وارثانو د کتاب یاخذون چې دوی به اغستل عرض هذا الادنى سامان د دې ادنا زندګۍ سامان د دې ادنا زندګۍ به د خلکو اغستو دا کم ورستو شرارل څه مطلب یعنی د دنیا د خاطره به دین بدلو تورات کې به تحریف کو تورات احکامات به بدلول د لګو پیسو د پاره د دنیا د زندګۍ د پاره به د الله تعالی احکامات بدلول مثال په تور چې یو غټ کس پور لراغه په هغه باندې به مثال هغه غلا کړي وا یا به بدکاری کړي وا چې سړي بدکاری کړي وا او دې به شادي شودو نو پکار خدا چې ته رجم ور کړي وي نو هغه نه به رجم واړو هغه ته به دی سل دوری وخه ځکه چې دا غټ سړی دی او چې کوم کمزوري غریب براغي او هغه نه بدکاری شي وا شادي شودو وي دې رجم کوي نو د تورات احکامات په دې اړول راړول د دنیا د پیسو د پاره او ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا او نو دی به تک چل کو ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا د الله ایذن مخر سره په لک قیمت باندې دا ټول دنیا چې کم دی لګا دا ټول دنیا دا ټول دنیا د الله پاک یو آیات په چا بدل کو دا ټول دنیا لګا ده یاخذون دی به اغسل عرض هذا الادنى سامان د دې ادنا زندګۍ په دین باندې بدله غوندګي او دی په نبی اسلام ایمان د دیو جن نه راوړو او خلکو ته به ویم نه چې د الله پیغمبر دی زګه چې بیا د دې تب د خلکو ته پسلون نه جدا پیسې راتلې د کال به جدا پیسې راتلې نقد بوله جدا راتلې د سروس پینو بوله جدا راتلې د دې چې کوم عالمانو د يهوديانو دی لپاره سره راتلل نو دی وی کو چې زمونږ د قوم په نبی اسلام ایمان راوړو نو بیا خو به د ارش زمونږ بن شي د دې وجه نبی نبی عليه السلام خلکو ته نه خو چې الله پیغمبر دی یاخذون دوی اخلی عرض هذا الادنى سامان د ادنا زندګۍ و یقولون او دوی وای سيغفر لنا چې خامخا به بخنه کولی شي مونږ ته یعنی زمونږ به خامخا بخنه کولی شي به کار غلط کو او بیا په دې غلط کار به د الله نه چې کوم دي د بخنی امید ساتو و ان یاتهم کچر راشد دوی ته عرض سامان مثله دغشان حرام ان دی به حرام مالونه اغستل نو الله وی کو دی تنور د حرام سامان راشي کنه نو یاخذوه نو اخلی دوی د حرام سامان لره د حرامي پیسې نور مخلی مطلب دا چې دی دا کوم مخ کې اغستل به استومانه نه دي آینده زمانہ کې کوم د راشي او څوک پیسې ورګي په دین بدلولو باندې دی توبه نه دی استه
اوس نور چې کوم دی په دین بدلولو سره چې کوم دی پیسې اخلي. الم یؤخذ آیا نه دا اخیستل شوي علیهم د دوی نه میثاق کلکه وعده، الله وی دینه وعده نه دا اخیستل شوي میثاق الکتاب د کتاب وعده چې الله یقولو کوم وعده ده الله یقولو دا چې دوی به نه وایي علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق خبره په الله وي په الله باندې به دروغ نه وي. دا خبره دا وعده دینه چې کوم دی اخیستل شوي ده په تورات کې. ودرسو او دوی لستری دي ما هغه سو فيه چې په دې کتاب یعنی تورات کې دي. تورات کې دین دا وعده غستل شي او تاسو په الله باندې دروغ نه وای حق خبره بوای حق خبره په الله به دروغ نه وای دا وعده دین غستل شي. والدار الاخره او کور د اخرت خیر ډیر غوړه دي للذین ذها کسانو د پر یتقون چې هغه د الله نه یریږي. افلا تعقلون آیات سو عقل نه لري. والذین ها کسان یمسکون چې منګولې لګولې وي بل کتاب په کتاب باندې واقاموا الصلاه او منځونه کوي ان لا نضيع بشک مونږ نه ضایع کوو اجر المصلحین اجر د اصلاح کوون چې کوم خلک په دې کې نیکان دي هغه په کتاب باندې کله کې منګولې په تورات لګولي د مونږ پابندي کوي او صحیح چې کوم دی يهوديان په کتاب باندې ایمان لري یا په دې دور کې نبی عليه السلام چې کله نه راغلي دي هغه نه ورستو بیا په نبی اسلام ایمان راوړي نو الله وی چې ان لا نضيع اجر المصلحين مونږ نه ضایع کوو اجر د اصلاح کوونکو. بلکې دا خلکو ته چې سړی په يهودیت کې پاتې شوی دی او نبی عليه السلام دنیا ته تشریف راوړو د پیغمبري دعوی وکړه د بیا په نبی عليه السلام ایمان راوړو نو د دوه اجر الله ورکي. د يهودیت هغه باندې چلیدل د خپل دور کې او د نبی عليه السلام امتی جوړ شو د الله دوه اجر ورکي. واذ نتقنا الجبل هر کله چې پور تکړو مون غر فوقهم د دوی د پاسه کانه گویا چې هغه ذلت یو چتره وا وظنوا دوی یقینو کو انه چې بشک دا غر واقع رالویدون کې دی بهم په دوی باندې واقع رالویدون کې دی یا رازوړن دی بهم په دوی باندې. اصل کې چې کله دی تا تورات مطالبه وکړل چې موږ ته تورات کتاب پکار دی نو الله پاک جل جلاله موسی علیہ السلام له تورات ورکو دی بیا وی چې دا هستا کتاب نه دی دا الله کتاب نه دی کې دي چې ځان نه لیکلی نو بیا دی چې کوم دی ځان سره موسی علیہ السلام بوتلو کو هتور تا او التکی وت الله او فرمایل چې دا کتاب زما دی دا غي نور سودی بیا هم یقین نه کو دی تر هغه پورې لن نؤمن لك به حتى نرى الله جهرة موږ تر هغه پورې پتا ایمان نه وروړو تر څو الله ښکارا نه لیدل نو الله به چړک را خلاص ټول امړک دا غي نور موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ چې الله پاک دا زما بدنامي ده بني اسرائیل وی چې دي ته ځان سره بوتل زموږ د مشران او دا د عالم لګړو نو الله دې دوباره ژوند کړي الله دوباره ژوند کړي چې بیا دې کړه رالل دې بیا موږ د تورات نه مون نو الله جبريل عليه السلام د حکم کو چې ورشه د تور د غر اوچت کړه دې د پاسه اونیسا چې دې منی او کنه منی د تور غر به د پاسه نیولو او دې ته منه او کنه منه تورات دې د احکامات منه او کنه منه نو دې بالکل من نو روایت کوي دې په یو سترګ باندې غر ته قتل ایو پس سیده لګولې وا یو سترګه کاته وا نه منوي نه په خله سره وی چې منوي په سره وی چې دا نه من نو دا ټیم کې به الله په زور احکامات ومنل. واذ نتقنا الجبل هر کله چې موږ پور تکړو دغه د کوتور د غر فوقهم د دوی د پاسه کانه گویا چې د غر ذلت یو چتره وا چتره بشنو د پاسه به 1900 وظنوا دی یقینو کو چې انه واقع چې بشک دا غر واقع کیدون کې دی بهم په دوی باندې خذو نو الله یې مو ته فرمایل چې 19 ما ها احکامات اعطیناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته بقوت په قوت سره کلک د احکامات 19 کوم چې په تورات کې دي وذکروا یاد کړئ ما هغه سو فيه چې په تورات کې دي لعلکم تتقون د پاره دې تاسو تقوادار شئ. وقطعناهم او من جدا جدا دوی لرا فی الارض پس مکه کې اممن ټوکړي ټوکړي منهم بعض د دوینا الصالحون نیکانو ومنهم دون ذلك او بعض د دوینا دین علاوه یعنی بدانو وبلوناهم من امتحان واغسو د دوی بالحسنات په خوشالوږي او سیئات او په تکلیفونو کې لعلهم يرجعون د بار دوی چې دی الله طرف ته رجوعي
فخلف من بعدهم خلف راغلل د دوی نورستو خلف ناکار نایبان ناکار خلیفگان ورثل کتاب چې وارثان شو د کتاب د تورات یاخذون دوی اخلی عرض هذا الادنى سامان د دې ادنا زندګي ويقولون دوی وای سيغفر لنا چې خامخا وبخنه کولی شي زمونږه و ان یاتهم کشر راشد دوی ته عرض سامان مثله د دې پشان دی دغه شان حرام سامان ورته راشي یاخذوه نو اخلی دوی دغه سامان لره دغه پیسو سره سپینو زرو لا کوم چې حرام دي د دین په بدلولو باندې دی لور کې دک دی بیا هم اخلی علم یؤخذ آیا ندا غسل شوی علیهم د دوی میثاق الکتاب کلا کوا د کتاب کې الله یقولو دا چې دوی بنوي علی الله بالله باندې الا الحق مگر حق خبره بوای و درسو دوی لستری دی ما هغه سو فيه چې بده تورات کې دی والدار الاخرته کور د اخرت خیر ډیر غوړه دی للذین ده کسانو د بار یتقون چې هغوی د الله نه یریږي افلا تعقلون آیات سو عقل نه لري والذین هاگسان یمسکون چې منګولي لګولي وي چې مضبوط یې نسلی وي بل کتاب د کتاب یعنی تورات واقاموا الصلاة او دوی کوي منځونه انا لا نضيع بشک مونږ نه زیږو اجر المصلحین اجر د اصلاح کوونکو واذ نتقنا الجبل هر کله چې پورته کومږ جبل یعنی د تور غر فوقهم د دوی د پاسا کانه گویا چې د تور دا غر ذلت یو چترای وا وظنوا دوی ګمان کو انه چې بشک دا غر واقع واقع کیدون کې دی بهم بدوی باندې رالویدون کې دی بدوی باندې خذو دوی 19 ماها احکامات آتیناکم چې موږ درکړي تاسو ته بقوت بقوت سره وذکروا یاد کړئ ماها سو فيه چې تورات کې دي لعلکم تتقون د بار دې تاسو تقوا اختیار کړئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين